بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم. مفتی صاحب کتاب کی لکھی صراط مستقیم و جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم منگا ته حکم دی په د موز په هر رکعت کې سوره فاتحه ویلو په نفل او سنت او وتر واجب کې خاصم وایو د فرض لومبي رکعتونو کې ویل کېږي د فرض اخیری رکعتونو کې که صورت نشته نو سوره فاتحه بیا شته نو د موز په هر رکعت کې دا ویل کېږي او په دغه سوره فاتحه کې مونږ دی الله تعالی نه صراط مستقیم غواړو اهدنا الصراط المستقیم. اے الله مونږه په سیده لار باندې مونږه وچلوي. او دویمه جمله پکې ده صراط والذین انعمت علیهم دا هغه چا په لار باندې چې په چا باندې تا انعام کړی دی. نو دوه جملې دي. په اوله جمله کې صراط مستقیم مونږ د الله نه غواړو چې په هغې مو وچلوي. د صراط مستقیم نه مراد هغه سیده لاره ده چې د بندګانو پر خپل الله تعالی کولاو کړی ده او چې د دین او دنیا د دواړو فلاح او نجات دغه ضامن هم ده چې په هغې باندې د تلو دعوت انبیای کرام او د الله رسولانو ورکړی دی او په هغې باندې همیشه د الله تعالی نیک بندګان تللی دي. دا لاره دې ته دین اسلام ویل کېږي. دغې لارې ته چې د هغې کامل او مکمل اصول او قواعد هغه په قرآن مجید کې دي او د هغې علمي او عملی تشریح د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرز عمل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشادات دي. لہذا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبی جوړول نواله تر قیامت پورې ټول خلکو د پاره صراط مستقیم دا د قرآن مجید عملی او علمی لار دغه ته ویل کېږي. دویمه جمله کې مونږ وایو صراط والذین انعمت علیهم یا الله د هغه خلکو په لاره مو وچلوي چې چا باندې تا انعام کړی دی. نو دا انعام یافته جماعت دی کم یو دا څوک دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو پیغمبر دی او په هغه باندې چې چا ایمان راوړی دي نو هغه کې د ټولو نه اولنې جماعت هغه صحابه کرام دي. اول دوی ایمان راوړی دی. نو چې موږ دا وایو چې الله د هغه چا په لاره باندې مو چلوي چې په چا باندې ستا انعام شوی دی نو انعام یافته جماعت هغه په دې امت کې صحابه کرام ټول نه اول انعام په هغو باندې شوی دی. د دغې جماعت انعام یافته جماعت د هغې تحسین خپل الله تعالی فرمایي په بل ځای کې. الله تعالی فرمایي ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. او چا چې د الله تعالی اطاعت او دغه د رسول اطاعت وکړو دی به د هغه چا سره وي په قیامت کې چې په چا باندې الله تعالی انعام کړی دی یعنی انبیای کرام صدیقین شهدا او صالحین خلق. او بیا الله تعالی فرمایي وحسن اولئک رفیقا او څه زبردست ملګرتیا او رفاقت دی ده. نو د الله تعالی او دغه د رسول زړه نه د ظاهر او باطن نه کامل او مکمل طریقې سره اتباع څوک کولی شي؟ یقینا هغه خلکو اتباع کړی ده چا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو سترګو لیدلی. صحابه کرام یو داسې جماعت دی چې هغو د الله او د رسول صحیح اتباع کړې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورښودلې ده او هغو بیا کړې ده. نو د دونه زیاته د پیغمبر او د الله اطاعت او اتباع بل څوک کولی شي؟ او الله تعالی فرمایي چا چې د الله او د رسول اتباع وکړه دا به په آخرت کې چا سره وي؟ انبیا صدیقین شهدا او صالحین سره وي. نو صحابه کرام به په آخرت کې دغه خلکو سره وي. د دې تحسین الله تعالی خپله کړی دی. مفتی صاحب عنوان لیکلی چې قرآن مجید په روح سره د صحابه کرامو د لارې او د هغو د مسلک اهمیت او حیثیت. فرمایي صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې په کمې عقیدې او په کمې مسلې او په مسلک باندې د هغو اجماع شوي وي دغه اهمیت او حیثیت باره کې قرآن کې الله تعالی فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا
وان تولوا فانما هم فی شقاق. پس کدا نور خلق هم دغه رنګ ایمان راوړي لکه څنګه چې صحابه کرامو تاسو ایمان راوړی دی، نو هغه به هم هدایت عمومي، او کاغو مخ واړو نو بس هغه مخالفت پس روان دي. نو دی حد آیات کې الله تعالی د صحابه کرامو چې په کوم عقیده باندې په کوم مسلې باندې دغه اتفاق او اجماع شوی ده، نو فرمای دغه صحیح ایمان او صحیح مسلک کې دی شي دی، بلکې او الله تعالی په نسبت صرف او صرف هغه ایمان معتبر دی چې کوم صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د ایمان په شان توي، چې په کوم سيزونو باندې په کوم کیفیت سره دا غو ایمان دی، دغه رنګ ایمان د نور وی نو هغه ته به ایمان ویل کیږي، ورنه ایمان ورته نه ویل کیږي. بل ځکه الله تعالی فرمای ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. او چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت کو د هدایت د واضح کېدو نه پس او د مؤمنان د لارې نه علاوه بل لارې اختیار کړه، الله فرمای نوله ما تولى، دوی به موږ هغه د تواړو چرته چې دوی تل غواړي، کم خاطر غواړي، ونصله جهنم، موږ به دوی جهنم ته ورسو، وساعت مصير، او دا ډیره بده ټکانه ده. نو دی آیات کې الرسول نه مراد سیدنا مولانا محمد صلی الله علیه وسلم دی، او مؤمنین ویتبع غیر سبیل المؤمنین، د مؤمنانو لاره. نو اول مؤمنان صحابه کرام دي چې په پیغمبر سم باندې ایمان راوړی دي. نو که چا د پیغمبر علیه السلام د هدایت واضح کېدو نه پس مخالفت کو او یا د مؤمنان لار نه علاوه بل لار اختیار او مؤمنان اولنی صحابه کرام دي، صحابه کرام د لارې نه علاوه بل لار چا اختیار کړ، دي دواړو د پاره الله فرمای دا به جهنم ته سي. نو صحابه کرام مخالفه لار اختیارول دا د جهنم لار ده. صحابه کرام متعلق حدیث کې هم راغلی، حضرت عبد الله ابن عمر بن العاص رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زما امت به په درې او یا فرقو کې تقسیم شي، د یو جماعت نه علاوه به ټول جهنم ته ځي. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین عرض وکړو دی الله رسول هغه کم جماعت دی چې د جنت ته بځي؟ نو پیغمبر علیه السلام فرمایل ما انا علیه و اصحابی، چې په کوم لار باندې زیمه او زما صحابه کرام دي دا به جنت ته ځي. او دغه د اهل سنت والجماعت ماخذ هم دی، اهل سنت والجماعت نوم دا دغه ځنه راخسته شوی دی. نو ما انا علیه چې په کوم لار باندې زیمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دینه مراد قران مجید دی، چې داغه تشریح او تفصیل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قول او فعل او عمل دی. لہذا ما انا علیه چې په کوم لار باندې زیمه دینه مراد قران او سنت دی. او د دې نجات یافته جماعت دویم صفت الله تعالی فرمایلی، پیغمبر سم فرمایلی وا اصحابي، چې په کوم لار باندې زما صحابه کرام وي، چې داغه واضح مطلب دغه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لار او طریقه او داغه تفصیل او تشریح او داغه خادوخال د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین داغه د خبرو او داغه د عمل په ذریعہ سره به د دنیا مخې ته راځي. او دغه د اهل سنت والجماعت منشور او دستور دی چې قران او سنت سره سره د صحابه کرامو د جماعت دا حیثیت هم تسلیمي چې داغه په منځ کې کوم مسلې او عقاید اتفاقی وي چې باغی باندې داغه اجماع شوی ده، داغه اتباع هم لازمی ده. الله تعالی دې موږ ته صحیح ایمان را نصیب کړي.